او دویم په هغې کې رمضان المبارک دی. رمضان المبارک دا کومه روژه چې انسان نیسي نو دا به هم د قیامت په ورځ باندې سپارش کوي چې کریم ربه دا انسان ما په دنیا کې د خوراک او د څښاک نه منع کړی و، ده به خولې ته اوبه واچولې اودس به یې کوه، اوبه به یې تېرولې نه واپس به یې توکلې، غسل به یې کوه خولې ته به یې اوبه واچولې هغه به یې تېرولې نه. نو زما یې خیال ساتلی دی کریم ربه په دې ورځ باندې د دې انسان خیال وساتي او د ده په باره کې زما سپارش قبول کړي. نو چې مونږ د رمضان دپاره تیاری وکړو، د رمضان المبارک د دې میاشتې خیال وساتو، په دې کې عبادت ډېر وکړو او دغه شان د قرآن تلاوت پکې ډېر وکړو، د قرآن د احکاماتو پکې خیال وساتو، د روژې چې کم حقوق دي د هغې خیال وساتو، په دې کې د بغض نه، د حسد نه، د الله د نافرمانۍ نه د دې نه ځان محفوظ کو او د الله رب العزت رضا چې دی نو په دې کې حاصل کو. الحمدلله نن سبا په هر ځای کې د الله رب العزت د دین چینی چې دی نو دا کولاو شوي دي چې هغې ته ویلی کېږي مدارس. په مدارسو کې د قرآن تعلیم چې دی نو دا ښودلی کېږي، په مساجدو کې د قرآن تعلیم ښودلی کېږي، خو افسوس په دې خبره دی چې زما د مسلمان سره د دې قدر نشته. خو زه اوس تپوس وکړم او زه دا ووایم چې یو پلار خپل بچي له قاعده اخیستې ده نو څوک په ما له په صحیح طریقه جواب رانه کړي. که زه د دې تپوس وکړم چې خپل بچي له د قرآن اخیستی دی څوک په ما له جواب رانه کړي.